زما انتهی قابل قدر واجب الاحترام مسلمانانو، زمونږه یو درې یا څلورو ورځو بعد به رمضان مبارکه میاشت شروع کیږي، اور د الله رب العزت کم انسان ته د رمضان میاشت نصیب کی دا د هغه انسان ډیره لوی خوش قسمتی ده. تیر کال دې صفونو کې موږ سره داسې ډیر ملګري او دې کال دې صفونو کې موږ سره موجود نه دي، اور د 1443 هجری روان کم هجری دا کې دي چې هغې کې بیا ډیر کسان بیا نه وي. نه د رمضان مبارک میاشت دا د الله رب العزت عظیم نعمت ته په دې امت مسلمه باندې. دیو جنا پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا سکی اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان. یو دې دعا کړي چې کله به د رجب میاشتو کتل نه دعا به وکړي چې الله دې رجب میاشت کې اور شعبان کې ماته برکت واچي وبلغنا رمضان، او بیا مونږ ورسې د رمضان میاشتې ته. دین علماء د لیکلي دي چې یو سړی ځان د پر دا دعا الله رب العزت نه غواړي چې الله ماته عمر کې برکت نصیب کړي، نه جایز دی، خو دا به د عمر د تمنا اور دعا دې د پر کې چې الله مو عمر ډیر کې چې زه نیک اعمال وکم دې د پر نو عمر برکت د پر دعا کول دا جایز دی. دې حدیث نه دا معلومیږي. اور د مسند احمد یو روایت کې دا راغلی پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دعا وختي ده یا الله کما ته عمر رکې نه دسه عمر تر نصیب کې چې هغه کې تمانه رضی وي، اور کما ته مر رکې نو مرګ په دې حالت کې راکې چې تر نه رضی وي. غینه علماء دا استدلال کړي چې ډیر عمر وختل د الله نه د پاره د نیک اعمالو دا جایز دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دا دعا وختي، او مرګ تمنا کول دا جایز نه دی. ولی یو سړی دا وایي چې الله ما زر مړ کې زه د دنیا تکلیفونو نه خلاص شم، نه دا دعا الله کو چې کله تا قبر د پاره تیاری کړی وي ځان سره به دا سوچ کې چې ما قبر د پاره څه تیاری شته که نشته، بیا مرګ وغواړي نه قبر کې درته راحت شته دی. نور فی نفسه مرګ کې راحت نشته چې یو سړی وایي زه مړ شم ما ته به راحت او سکون میلاو شي. ولې که هغه اعمال د آخرت برباد و نو هغه زندګي د نوره هم برباده ده. دیو جنا ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه. صحابه کرامو ته الله رب العزت فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحی رااله چې ستا د صحابه کرامو خدا غوښتل چې د غزوه احد کې که دوباره مونږه کافرانو خلاف د میدان جنگ ته ښکته مقابلې ته روزو نو بیا به مونږه هغه رنګې شهادت مونږ ته ملیږي لکه څنګه جنگ بدر کې صحابه کرامو ته ملو شو. نه الله رب العزت چې کله د جنگ حالات تاسو باندې رالو تاسو خپل مخې ته مړي وکتلو نستاسو هیبت در باندې راوړو. نو علما وی چې فی سبیل الله مرګ الله نه وختل دا جایز دی چې یو سړی دا دعا کوي چې الله ما د خپل لارې کې مر راکې. خو شهادت شو کنه که تبلیغ ته تللی که جهاد ته تللی دی او که تصوف په لاره کې دی او که د عمرې لار کې چې څه لار کې دی فی سبیل الله ته تللی دی چې مړ شو نو دا شهادت مرګ دی. هلته کې دا راغلو ولقد کنتم تمنون الموت من قبل، او بیا فی سبیل الله دا الله په لارې کې مرګ وختل دا جایز دی. ولې صحابه کرامو هم تمنا کړي و چې الله موږ ته د خپل لارې کې مرګ راکې. نه دې اعتبار سره بیا مرګ وختل دا جایز دی، دا لوی مرتبه مرګ دی چې یو سړي ته شهادت میلاو شي. خو بار د دې حدیث نه معلومیږي چې خپل ځان لپاره دې لپاره دعا کول چې زه نیک اعمال وکړم د باقي زندگی کې دا دعا غوښتل جایز دي. رومبه خبره دا شو. دویم رمضان مبارک د میاشتې نه مقصود دغه دی چې غون کال ته دنیوي کارونو کې مصروفه وي، دومره ګټه وشو، دومره تاوان وشو، دومره پیسې لاړې، دومره راغلې او دا شیز خرڅ شوی دا نه دی خرڅ شوی، دا پراپرټي دا جایداد دا پیسې دا دینار ډالر درهم ریال بس غون کال دی کې تیر شي. الله رب العزت دا غواړي چې دا بنده ما ته قریب شي اور قربت ولا میاشتې رمضان درکا چې د کاروبار ته لږ غته کمې ورکا غلط کم کا او ما ته متوجه شه چې دا 11 میاشتو کې ما او ستاسو کې کمی فاصله راغلي دا کمی شي او ته ما ته نور نږدې شي. دیو جنا قرآن کې الله پاک فرمایلو یا ایو الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. تاسو باندې دغه رنګ د روزې فرض کړل شي لکه تاسو نه مخکې نورو خلکو باندې هم فرض کړی شي وي. دین علماء دا لیکلي چې د روزه صرف مونږ باندې نه درغلي مونږ نه مخکې امتونو باندې هم فرض و، خو مقدار اعتبار سره اور وخت اعتبار سره دې کې فرق و. او بیا د دینه مقصود څه دی لعلکم تتقون
دې دپاره چې تاسو متقیان جوړ شي د غونډ کال کې چې ستاسو کې کومه تقوی کې کامیاب راغلی دی، کم ستاسو الله سره تعلق متاثره شوی دی، هغه دوباره بحال شي د دې میاشتې کې. غونډه ورځ روژه ونیسئ، شپې تراویح وکړي، بیا سړی تهجد وکړي، قرآن تلاوت وکړي، نوافل وکړي. دې سره الله رب العزت سره قرب اور نزدېکوالی پیدا کېږي، الله سره تعلق جوړېږي. دا میاشت دې دپاره ده. او بلکې وګورئ الله پاک اعلان کړی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما دا انس اور جن نه دی پیدا کړی مګر دې دپاره چې دا زما عبادت وکړي. نه مقصود د پیدایش د انسانیت نه دغه دی چې دا به د الله عبادت کوي. دلته کې یو سړي ذهن کې دا اشکال راوچت شي چې الله رب العزت فرشتې پیدا کړي، فرشتې عبادت کوي، نو زموږ عبادت څه ضرورت دی؟ نو یو خبره باندې ځان پوهېږي، فرشتې د الله عبادت کوي خو په دې طور سره کې چې فرشتو کې د ګناه او د معصیت ماده نشته. کله نه الله رب العزت د فرشته پیدا کړي ده، دا د الله عبادت کوي چې څومره پورې دا دوباره فنا شوي نه وي. نو فرشتې د عبادت کول دا آسان دي، اور انسان کې نفسانی خواہشات، کور ضروریات، معاشرے کې زندگی تیرولو کم پریشانیاں دي، هغې سره به دا مخامخ کېږي. اور دې کې د ګناه ماده هم شته، معصیت ماده هم شته. دې وجې نه چې انسان عبادت کوي دا لوی مرتبه ده په نسبت د فرشتو باندې. ځکه انسان الله پاک دا مطالبه کوي چې ته زما عبادت وکړه. علماء دا لیکلي که چېرې انسان الله رب العزت دا مطالبه کړې وه چې ته غونډ عمر زما عبادت وکړه، صرف به ماسپښین درته نیمه ګنټه میلوېږي، هغې کې روټۍ خوراک سکاک کوه، او ماسخوتن به نیمه ګنټه درته میلوېږي، دې کې خوراک سکاک کوه، نور به 24 ګنټې ماته په سجدې باندې پروت وي. که چېرې انسان الله رب العزت دا مطالبه کړې وه دا هم ظلم نه و. ولې الله رب العزت پیدا کړی دې دپاره چې ته به عبادت کوې. خو مونږ بدقسمتي سره چې کوم شیز دپاره الله رب العزت پیدا کړي هغه مونږ 10 منټ سحر، 10 منټ ماسپښین، 10 منټ مازدیګر، 10 منټ ماښام او 10 منټ ماسخوتن، دا 50 منټ زیانه زیاتې ګنټه حساب کا. ګنټه مو مسجد ته ورکا، 23 ګنټې مو په دنیا باندې لګي. خو بیا الله رب عزت اجازت کړی خیر دی، کاروبار کوه، حلال ګټه، دا در باندې کور والا نه نفقه واجبه ده، بچو خرچه در باندې واجبه ده، پیسې ګټه دوی باندې لګوه خو حلاله. زراعت کوا، تجارت کوا، ملازمت کوا، دې سره چې تا ته کومه حلاله پیسه راځي هغه په دې خپلو ښځو بچو باندې لګوه، دا درته ثواب دی. هغې کې درته اجازت کړی دی چې کله د شریعت مطابق ستا د ملازمت، زراعت، تجارت، ستا کاروبار وي، دا هم اجر دی. او بیا الله رب العزت موږ ته اوس دوه شیزونه راکړي، یو یې د ځان جان راکړی دی، یو یې د زندګي راکړي، بل یې مال راکړی. دا دواړه د الله امانتونه دي او د الله رب العزت اخیستي دي. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. اے مؤمنانو تاسو نه ما مال اور جان دا دواړه اخیستي دي په بدل د جنت کې. نه زما د زندګي او زما د مال دا خو د الله سره پکار، ولې دی په بدلې کې ما ته جنت میلاو. الله رب العزت دا ونه کړو، زندگی ما ته واپس راکړه، مالی راته واپس راکړو چې دا د نما جنت په بدل کې خسي، خو بیا ځان سره کا خیر دی، د دنیوي ضرورت ور سره پوره کا. دی یو آسان مثال باندې ځان پوي کې، زه بازار ته لاړم، یو سړی نه موټر سایکل واخیستو په 50,000 یا 60,000 باندې. نه د پیسې دغه حق دی که نه دی؟ ما ته پکار دی چې د پیسې هغې ته زه ورکړم چې د پیسې والا اور موټر سایکل ما ته حواله کا. هغه ما ته دا وایي چې موټر سایکل والا خپل ضرورت پوره کوه، د 50,000 روپۍ ځان سره یوسه، کمار ته کله ویلو بیا راکړه کني در سره دی وي. دی ما سره ښېګړه ده که نه ده؟ دا ښېګړه انسان سره الله رب العزت کړي، او چې کله نه پیدا دی دا ښېګړه ورسره کړي. ستا مال و جان د الله رب العزت اخیستی اور د جنت په مقابله کې اخیستی دي، یعنی جنت ستا تقدیر کې الله رب العزت لیکلی. ولې حدیث کې راغلی من قال لا اله الا الله دخل الجنه، چې کم سړي کلمه ویله لا اله الا الله دا به جنت ته هسې هم دخلي. خو دا مال او جان یې درته درکړو چې خیر د خپل دنیوي ضرورت ورسره پوره کړه. نه زموږ ستاسو دا زندګي، زموږ ستاسو دا مال، زموږ ستاسو دا وخت دا د الله رب العزت امانت دی، دا به هسې موږ نه اخلي. خو دغه دی چې څنګه د الله رب العزت غواړي هغه رنګې ولګي. نه چې دا کومه روژې میاشت روانه ده دې کې بھرپور تیاری کول، اعمالو دپاره ځان فارغول. رمضان مبارک تیاری نه څه مطلب دی؟ خپل کاروبار به راغونډ کړي، مخکې 12 غنټې دکان کې کېناستې، اوس 8 غنټې کېنه، نور الله رب عزت ته وخت ورکړه. مخکې به د ډېر دنیوي مصروفیت او دنیوي مصروفیت را کم کا، دلته دین مصروفیت ځان ته زیات کا. موږ خو بدقسمتي سره روژې ځان دپاره سیزن جوړ کړی دی
چپړ ولا مخکې 12 غنټو دوکانداري کوله بیا شپې 12 پورې ناسي به 24 غنټې هڅه موږ بدقسمتي ده دیو جن عوام الناس ته پکار دغه ده چې د رمضان نه مخکې ځان دپاره د اختر کپړې سپلی چې څه ضرورت دی د اختر والا ټوپۍ رومال پګړي او چې څه دی واسکټ دی دا علما وایي چې رمضان نه مخکې ځان ته جوړ کړه چې رمضان کې صرف عبادت ته فارغ وي تا سره د اختر تیری هم غم نه وي او موږ معاشره کې بیړه د چا غر کړه د درځي موږ غونډ کال کې کپړې نه جوړو خو چې دا رمضان مبارک شي بس ته یو جوړې ورکو یو لس جوړې چې دا الله جوړېږي اغان ترونه پاتې منځونو نه پاتې روژین تبا ګډوډ شي او مونږه سدال دی ندیو چې زما مسلمانانو یقینا اختر د پر به تیاری هم کوي خو رمضان نه مخ کې کوا چې رمضان کې تاسو سره د اختر د تیاری ټینشن نه وي اور اعمال زیات کی اور چې کم د دنیوي مصرفیت ته خبره کم کی دیو جن علماء د لیکلي چې رمضان مبارک به کستا چرې کور کې غنوکر دی یا غلام دی غو باندې به بوج کم کی غته بوج چې دا کارونه اوس مکه اوس عبادت کواله انده غرنګي وینځه دا غي باندې به بوج کم کی عبادت ور مې زیات کی او زموږ تاسو خاص کر مستورات رمضان کې هغه غریبان ډیر استړي وي شپې 2 بجې پاسي پښمنه تیر کی بیا اشراق پر لوخي ویږي بیا یو غنټه خوب کی بیا غونډ ورځ مشومان قلا راوا بیا چې کله 4 بجې شي بیا په خلی پورې ونه خلی تر مسوتن مونږه پورې لګي لوخي وینځي بیا غنه پس ترویو کی غریبان استړي شوی بس غړب بیا پراتی وي ودش لګ ور سره خپل باندې مهنت دا څه بده خبره نه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم کور کې خپل لاس مبارک سره جړو لګولي او موږ پښتون دا وایو چې زو کور ولا سره کار ولې ته د پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه لوی سړی کس کا پیاز او سره کټ کې ټماټر کټ کې لګ اغه سره امدادو کې لګ ور سره دی هیلپ کې دا کار کې دی باندې والله لازم الله اجر درکې تا خپل ځان عبادت ته فرق کړي ستا تهجد نه دی متاثر ستا پښمنه بیٹه منه ده شوی تا روزمات نه دی خراب شوی هر څه درته 20 30 دي خو له ته غي سره خي ګړه وکړه غا عبادت وکړه دا عبادت مې صرف نرینه او د پاره ده زنانه او د پاره نه ده دیو جنا درخواست او گزارش دادي پښتو لري کې پښتو پتن در ولاګه قران او حدیث درته سوی شریعت درته سوی غار اوچت کې غا ځان سره غا شروع کی هغه کې تاسو فائدہ ده کور ولهم فائدہ ده ته جنت تتل غواړي ولې ستا کور ول جنت تتل نه غواړي کیسه ته نیک اعمال کول غواړي غو ولې نیک اعمال کول نه غواړي کیسه خامخې غواړي خو ته هغه ته مکور کا کنه نه لګ بخپل دي زنانه باندې مستورات باندې بوج کم کو چې هغه باندې بوج نه وي بل رجمات کې به غوسه نه کو تا کا روزاني ولي ستا ټمپریچر خراب ټمپریچر ده یا د بلډ پريشر مریضي ځان سره جیب کې بیماری ګرځوا هغه وخت د مشومان بي عزت کول مستورات بي عزت کول خزو ته سخت خبره کول دا ما سمجھ نه بالاتر دي مالګه زیاته د پغیم بي عزت کول مرچکه زیاته پغیم بي عزت کول مالګه نه د چولی پغیم بي عزت کول دا زندگی شو لږ غونډه گزاره کوي څنګه ته یو دفتر کې کار کوي کنه مشر سړی سره ته جی لاس ورته تړلی دسې کور کې لګه گزاره کوي ټیک ته غتا یو ما تا محکومه ده ستا حکم به منی الله رزق تا حقته ګرځولې ده الرجال قوامون علی النساء د قران فیصله ده چې خزو باندې بنر غلیب دي نه اګبان دي خو دې مطلب دا نه دی چې دغه زندگی سپه عمر ورته راولي ماته ډیره پته ده چې زموږ دا خلک دي مستورات سره افطاری ټیم کې څه کوي روزماتي وخت مشوم کا شور کې خود تا تربیت نه دی کړي کنه مشوم د پوي کړي دا کار به نه کولو کنه وان کال بار ګرځي روزماتي کې ته یا چې ما بچی دی غسم بل ول غواړي دیو چې نه لږ شان گزاره کول خبره په ځان باندې وړل برداشت کول مالګه کومه پاس خپل کې چې نه راوړا واچو سره کې دا سب مرخونه دی کنه نمړې کې پدې سره نه که هر یو سړی دغه بلډ پريشر مریض یا د شوګر مریض یا چې هر یو بیماری دی خو دا صحت نصیب کا خو د بیماری دا مطلب نه چې ته زور بل چاته ورګي او چې کله د ای سی ډی سی مخې ته ولر دی بلډ پريشر نه خيږي سره چې کور ولا ګور بیا د بلډ پريشر خيږي دا عجیب بیماری ده انده چې کوم سړی سمون کاروبار دی لکونو کاروبار دی اور سره ډیل سره کی هغه د جیب سر بدسته ولاړو د رسونو د سیګړی لکه موږ سره سړی ودري هغه ته تیزه خبره نه کو خو کور کې رانه سماره جوړي مشومان ورته نشي نږدې کیده کور ولا ورته نشي نږدې کیده مستورات ورته نه نږدې کیږي یا ظلم دی زیاته دی دا سوچ کو چې د تعالی عزت معاشره کې یو سټیټس یو مقام ورکړی دی او چې کم بیا علماء لیکلي چې او یا نرینه بزرگان را غونډ شي
یو بزرګ دینداري ښځې پسې نشي رسېدی دا خو ستا مقام دی الله په نظ باندې ولې ښځې مجاهده ډېره ده ته تا سره تنګ شي بار چکر لګوی شي تا باندې بیماري راشي هسپتال ته تللی شي مړه ازاد یې چې چېرته ځي کله ځي هېڅ پابندي نشته زنا هر وخت نشي تللی نو هغې ته چې څومره هلته احکامات راغلي ځکه ورته الله رب عزت مقام اوچت کړی دی دیو جن رجومات کې بل گزارا کو او دې سره سره تراویح اهتمام کول شل رکعات تراویح دي هر رکعت کې دو سجدي دي علماء دا لیکلي چې دا داسې دی لکه ته الله رب العزت ته 40 ځلې ځان نږدې کوي او یو سړی غوي وایي زه 8 رکعاته تراویح کوم نه اتو رکعاتو کې دو رکعاته 14 مقامات شو یعنی شل رکعاتو کې ته الله رب العزت ته 40 ځلې نږدې کېږي او اتو رکعاته تراویح نه دي خو د خلکو نه غیر مقلدینو جوړې کړي هغه 8 رکعاته تهجد دي چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي هغه تهجد جمع ته راوړلو غنې تراویح جوړې کړي نه زه اسې تاسو نه تاسو کوم چې څلوېښت سجدو لګولو ثواب ډېر دی که دا 14 سجدو لګولو ثواب ډېر دی 14 روپۍ ډېري که 40 روپۍ ډېري په دې خو پوهېږو که نه 14 تولې سونه ډېره ده که 40 تولې سونه ډېره ده په دې هر سړی پوهېږي 16,000 روپۍ ډېرې دي که 40,000 روپۍ ډېرې دي نو چې څنګه پیسو اعتبار سره لالچ او حرص کوي داسې عباداتو کې حرص پکار دی نه شل رکعاته تراویح اهتمام سره کول ختم قرآن کا شروع دی تراویح کې قرآن پاک اوریدل دا سنت دی تراویح وکا او که دا نشي کولی لنډې تراویح کو خو تراویح خامخا کوه نن د تراویح پرېښوي سبا ورپسې سنت پرېږدي بله ورځ ورپسې فرض و جنازه به دومځي دیو چې نه تراویح اهتمام کول تراویح سره سره نوافلو اهتمام کول تهجد دی لږ وختي پاسه تهجد وکړه بیا پښمنۍ وکړه اشراق کوي خو اشراق مونځ وکړه 2 غنټو نه پس چاش مونځ دی بیا غا وکړه اوابین موزو کا مقام موز نه پس افطاری داسې کړي کور ته لاړ چا سه بناسوي خود اوابین موزو کا دین علاوه کثرت سره نوافل کول څو وخت درته ملويږي مسجد ته راشي مکروه نه تحیت المسجد کوا راشي ټیم ډیر دی نفل کوا مزیګر موز نه مخکې څلور رکعات سنت غیر مؤکده دي دغه اهتمام کوا دا ټول نوافل خپل ژوندۍ کې راواله او خاص کر رمضان کې د ډیر اهتمام کوا چې ما د عبادتو کې اضافه وشي عبادت مو زیات شي دریم سره د قران پاک تلاوت کثرت سره کول عام روزو کې پاو تلاوت کې او سپاره شروع کا کما کې د سپاره عام روزو کې کول اوس رمضان کې درې سپاره کوا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به یو ختم قران ورځي کولو یو ختم قران به شپې کولو او یو ختم قران به تراو کې کولو پورا رمضان مبارک به 61 ختمونه کولو اور علامه شامی رحمت الله علیه په باری کې رغلی چې شپه او ورځ کې به یو ختم کولو ډیر ختمونه به کولو اوس موږ غونډه محله راجم شین ډیر ختمونه نشي کوي ډیر پیره الله سره نشي کولای نه کثرت تلاوت زیاد نه زیاد چې وخت درته ملوي قران پاک در سره وی لاس کې هغه کې تلاوت کوي اور کا موبائل کی تلاوت کے موبائل کی هم تلاوت جائز دی خاص کر کم بیرونی دنیا کی دی خلیج ممالکو کی دی هغه باندې پابندی د قران پاک هم نشي رخصته حرمین شریفین نه قران پاک راوندې کړي چې دینه کرونا لګي بینک کې نه لګي کلب کې نه لګي سپر مارکیټ کې نه لګي شاپینګ مال کې نه لګي صرف د مسجد ته د کرونا سر خړل راغلی خو بهرحال موبایل کې قران پاک تلاوت جایز دی خدا دې چې کله قران پاک ډسپلی کې سکرین باندې راشي بیا په بغیر او د سکرین ته غوته نه وړي ځم په دې خبره باندې تاسو پوه شئ اگر چې بعض علماء راي دا چې دې مثال سره لکه قران پاک شیشې کې بند کې به شیشې باندې لاس ګرځي جایز دی د مفتی تقی عثماني صرف دا فتوا ده خو احتیاط دی کې چې کله قران پاک د سکرین باندې ډسپلی شي بیا قران پاک ته غوته وړل بغیر او د جایز نه دي نه چې موبایل کې تلاوت کې د پناه او دس کوا بیا کدي قران پاک کې د موبایل کې قران پاک او واشروم ته ځان سره وړي نه دا مکروه دي خو بهرحال کا موبایل بار حفاظت زیو به بار کې دا واشروم ته لاړ شه اور کا بار د حفاظت زینو به ځان سره کتر نوړې پکې گنجائش تا دي او بیا د سی ویل کزوس برانه سه تاسو خطه تلاوت کې نه آدابو کې د دې چې زخ کته کې نه د قران پاک تلاوت وکم خو کا بعضی ځکه مجبوری وي ته پويږي چې زخ کته زما د قران پاک تلاوت نه محروميږي نو بیا ال دقیقه هغه چې کم آداب ولا لحاظ کې هغه سړی نه ستیخه دي فور ایگزامپل دوبۍ کې دیری کې یو بل د پاسه کټونه دي اوس حقته کټ ولا تلاوت کی بر اور باندې دوه کسان ودی دي خیر دې هیڅ خبره نه ده ال د بوسا غدوړ غریبان ته تر کوزي کی غون ورځ بتا نه سیته پاو یا سپاره تلاوت کې هغه غریبان باندې سره وښناس وي نه هغه آرام کی هغه پرې د آرام کی تخپل تلاوت کوا زه په دې خبره باندې پوه شئ
اگر چې داسې نه دی کول پکار خو چې کله مجبوري راشي بیا ټیک دی په ولاړې باندې تلاوت جایز دی قرآن پاک ته لاس کې راخصې واکینګ کوي خوب درته راځي ګرځې را ګرځې تلاوت کوي جایز دی یا د کمیس ایستی دی خو لاندې ټي شرټ یا څه چولی تلاوت کوي بیا ټیک دی خو چې څومره دی کې آداب و خیال ساتي کم فقهاو ذکر کړي چې اودس په کې قبلې طرف ته به مخ کې یا تحیات کې به کینی مخې ته به ښکلې کلاو کې عطر به ولګي مسواک به کې د ټولو خبرو خیال ساتل پکار دی خو که دا مجبوري وي بیا خیر دی کم ادب ورنه کم ماینس کې لري کېږي نه هېڅ خبره نه ده نه قرآن پاک تلاوت کثرت سره کول دین علاوه د صدقې اهتمام کول حدیث کې راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به غون کال صدقې کولې خو رمضان مبارک کې به د صدقو مقدار دومره زیات شو مثال دا ورکړی چې د عام حالاتو کې به دا به د سمندر و او چې کله روژه راغله بیا به د چاپې لکه سړی شروع شي داسې به د سخاوت عام کو یو سړی به تش لاس خالي لاس نه واپس کول دیو جن یو سړی د عزم وکړي چې زه روزانه 10 روپۍ په رمضان کې صدقه کوم نو غون رمضان کې به ته 300 روپۍ صدقه کې دغه چې کومه صدقه هغه شب قدر ته برابر شونه به خپل کیلکولیشن حسابونه کوه او تاسو دا ویلي چې فرض په یو بدلیږي نفل په فرض باندې بدلیږي دا چې ته کومه صدقه ورکې د نفلي صدقه ده دا په یو باندې بدلیږي دیو جن اکثر خلک دا کوشش کوي چې زکات رمضان مبارک کې ورکړي مسله دا ده چې کمی اسلامی میاشتې کې در باندې زکات فرض ما هغه میاشتې کې ورکول پکار دي تاخیر نه دی کول پکار چې رجب شعبان پر خامخه رمضان پر مؤخر کې مغی میاشت کې ورکول پکار دي کې څومره تاخیر ولی دا کراحت دي سره ګناګاری کې مې ته مؤخر کوا ها کایو سړی مې زکات پاتې دي مر نمخ کې بدا زکات ورکی دور باندې لازم دي خو کایو سړی دا غواړي چې زه رمضان کې زکات ورکم نو کم راتلون کې کال دی اډوانس دی رمضان مبارک کې زکات ورکول شي بیا 10 گورنر اډوانس رمضان کې ورکو کاینده کال رمضان ته غریب شوي دا تاسو صدقه شو او که زکات در باندې فرض او زکات مخکې نه ادا کړی شوی دی خود خپل فرضي زکات سره صدقات هم خیال ساتل پکار دي دا زکات خود ته شریعت مقرر کړی 2.5% 100 کې 2.5 روپۍ دي دا واسم ورکې دا در باندې الله په قرض دا بالا رب العزت د وجې نه ورکې هغه حکم دی د صدقې استخپل ضمیر فیصله ده صدقه په خپل ضمیر باندې ورکو هغه کې ضروری ده نه چې سر بور کې 15 ثواب ورکې ځان سره بازار نه ماتي یو روپۍ راوړه روزانه یو روپۍ غریب ته ورکو ماشوم دی ورکو ورسې یو ټافي خوري دا صدقه ده نه صدقې اهتمام صدقات او اهتمام هم کول پکار دی رمضان مبارک کې او دې سره سره خپل چې کم معاشرت ته کم معاملات دي هغه کې هم نرمي راوستل پکار دي چې تا چا سره دښمنی د خبرې د بندي خبرې ور سره شروع کا حدیث کې راغلي چې کم سړی د درو روزونو زیات چا سره خبرې بند کی دغه دعا یو لیشت هم دی وګینه برنزي الته په حرم کې ناس مسجد تهجد ته بناس اول صف کې ناس دعاګانې غواړي ضرورت دي دعا د څه قبول شي او بل روي کې دینه سخت وې درغله چې کم سړی ته مرګ په دې حالت کې رالو چې دی مسلمان سره دښمنی کوله د جنت ته نشي تللی مونږ نن پښتو جن دا ما ودته نه درغله ختم دا مړی ته نه رغله ختم نه کوم سره ملګری دی نه کوم دوستی ور سره یره سخو الله رضا د پناه وکړه کنه دا پښتو به څومره پرې کوي ستا دشمن دی تاسو سره دشمنی کی تور سره دوستی کا غته ته شر خوخي تور ته خیر خوخه غته ته نقصان رسی تور ته فایده رسوا دا کمال دی دا اخلاق دی دا ته اسلام وای نه کستاسو دی رمضان کې چا سره خبرې باندې د روژې شروع کیدونه مخکې سره خپل معاملات حل کې خپل نه شو تر مسکی دریم کړي سپینګيره بوزا هغه تلاش شي ست طرف نه مفي وړي هدا ته میدان هموار کې به خپل ورشه مفي وړي دا یې طریقه ده ندیو جن زما مسلمانانو روژې میاشت روانه مسکی 3 سالو روزي پاتې دي الحمدلله اوس خو موسم خدمت کې خو سخته ګرمي و نه د روژې کې مونږ تاسو چې کم شری په بدن دغه اهتمام کول غیبت نه ځان ساتل دروغ نه ځان ساتل دوکې نه رشوت نه سود نه حرام نه بس په عبادت کې اوسه ولی مونږ پښتنو دا میزاد چې دریم پښتون سره کینی بدریم کس غیبت شروع کی څوک تیر شهر دا پیژنې نه او دا خدا دا کارونه کوي یاره ته په قبر دن نه کیږي خپل کار دې استخپل کار نو غیبت نه بالکل ځان ساتل دروغ بنوي دا ټولو خبرو به ان شاء الله اهتمام کو سوره نیک اعمال دي د دې اهتمام کول سومره نواهی دي د دې نه ځان ساتل دې لپاره ان شاء الله موږ تاسو عزم وکړو دې سره ان شاء الله رمضان مبارک موږ الحمدلله تبلیغ مهنت جاری وسری وي خو کم از کم چې کم ملګری دي غون کال کې سستی کې نه سی روزه لګي نه شبي جمعې ته زی او نه تبلیغ کش کې جوړيږي نه سلانه چیلا لګي کم از کم روزي کې موږ تاسو دې ته عزم وکړو 10 لګو لس ورځې ولګو کله لس ورځې نشو لګي کم از کم چې یو سی روزه خور کې خامخا ولګو ټیک شو کړئ ان شاء الله اوس الحمدلله ریوند مرکز ته اوس
ملګرو سره ناو سماتي 161 کسان الحمدلله غونه تللی دي رایوند مرکز میاشتې د بار الله کرم دی الحمدلله هغه تللی هغه ته فایده ملاو شو غو ما استاد هغه فایده نه ملويږي چې خپل نه وتلی نه ان شاء الله موږ تاسو دې د پناه زمو کو ټیک شو کنه ان شاء الله سبحان الله وبحمدی سبحان الله العظیم سبحانك اللهم وبحمدك